ګرانو ملګرو د کالام مسلسل خراب صورتحال د سواد د سیاحت دپاره خطرناک دی ځکه چې د جنت دا ټوکړه د سیاحت هب دی د دې صورتحال د وجې په کالام کې 400 هوټلو مالکانو سره د کالام عام ولس هم ډیر زیات د پریشانۍ ښکار دي په دې ټول صورتحال د حکومت خاموشي دا سوال پیدا کوي چې آیا یو پیره بیا د سواد سیاحت ته د نقصان رسولو کوشش خو نه کیږي ولې یو پیره بیا د سواد دا میلمدوز خلک په داسې حالاتو جوړولو مجبوره کیږي کالام او د اوسرو ډیو ډېر غټه مسله چلیږي د هغې نه پاڅه نن سهار ډي اس پي راغلی دی او هر کور ته ننوتی دی ډایرکټ دننه ورسره نه و د مدین ډي اس پي او راغلی دی او کورونو ته ننوتی دی او دلته داسې افسران زه غټ افسرانو ته وایم داسې افسران چې دی هغه حالات خرابوي بیا طالبان پیدا کوي په دې ملک کې پولیس دهشتگردی پولیس کی دهشتگردی پولیس کی دهشتگردی پوه شو کنه بیا موږ نه بیا طالبان پیدا غټ افسرانو ته درخواست کوم چې بیا خپل افسران پوه کوي موږ بورمن خلک یو موږ حکومت ریټ منلی دی ښه په طریقې باندې قانون باندې ښه پوه یو او ښه په طریقه باندې پوهېږو زموږ د اوشوالو د شرافت نه د غلط ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې به موږ د کالام نه د خپل همکار اچم کالامي سره هم خبرې کوو ځکه چې هغه د کالام لوکل صحافي دی او هغه ته د هغه ځای د حالاتو ښه پته ده خو د هغې نه مخکې د کالام په تازه ترین صورتحال به د سواد الکترونیک میډیا اسوسییشن صدر او د سواد پریس کلب سابقه چیرمین شهزاد عالم کاکا نه معلومات اخلو جی شهزاد عالم کاکا د کالام تازه ترین صورتحال نه زموږ کتونکي خبر کوي او دا راته هم وایي چې د کالام مسلسل داسې حالات د سواد د سیاحت لپاره څومره خطرناک دي بالکل دا څنګه چې تاسو ته پته ده د سواد سیمه چې کوم ده ښایسته سیمه کالام چې هغې ته په ځمکه باندې د جنت ټوکړه هم ویلی کېږي او په سواد کې سیاحت چې کوم دی هغه د کالام د برکته چې کوم دی روان دی داسې خو نورې ښایسته علاقې هم دي خو که تاسو وګورئ کالام جیل سیف الملوک یا مهودن جیل یا دغه ځای چې نور کم جیلونه دي ګودر جیل نو هغې ته چې کوم دی ډېر په مینه باندې چې کوم دی سیلانیان ځي او د تیر شوي یوې میاشتونه چې په کالام کې کومه سلسله روانه شوې ده کومه کشیدګي روانه ده په هغې باندې د سواد انتظامیه د سواد پولیس او صوبایي حکومت چې کوم دی هغه مکمل خاموشي اختیار کړې ده که تاسو کتلي وي په کومه تقریبا یوه میاشت مخکې چې کله جړپ وشو په هغې کې 8 تنه شهیدان او تقریبا 2 درزنه خلک چې کوم دی هغه په دې کې زخمیان شو دا د دوو قومونو ترمنځ جنګ و په ځمکه باندې انخته وه چې د هغې د لاسه کم دی په کالام کې سیاحت ته چې کم دی ډېر غټ نقصان رسېدلی ځکه چې کومه کشیدګي روانه وه هلته چې خلک کم مورچه ځن شوي وو نو هغوی چې کم دی د هغې مخنیوي دپاره نه انتظامیه لاړه نه پولیس لاړو نو بیا د سیاسي پارټیانو مشرانو د مقامي خلک او د قومونو چې کم مشرانو هغوی کېناستو هغوی د 5 اگست پورې چې کوم دی د سیز فایر اعلان وکړو ځکه چې اختر و په اختر کې سیلانیان را روانو خو که تاسو کتلي وي په هغه ټایم کې چې کله جړپ وشو خلک مورچهزن شو نو د هغې د لاسه د سیاحت کم سیلانیان چې راغلو هغه انتظامیه د هغه ځینه راوویستل او په کالام کې چې کم 400 هوټلې دي هغوی ته ډېر زیات زیان ورسېد کله چې زما خبرې وشوې د کالام هوټل اسوسییشن صدر عبدالودود سره نو هغه وویل چې دې پیرېله د سیلانیانو او یا د دغه جلب د وجې نه چې کوم سیلانیان واپس شوي د هغو د لاسه کار چې کوم دی ډېر خراب و که تاسو کتلي په کالام کې چې کومې هوټلې دي د هغو سره چې کوم په زرګونو مزدوران دي او د کرونا د لاسه چې کوم تیر شوي 2 کالونه هغو ته نقصان ورسېدو نو اوس چې کوم دی د دې کشیدګۍ یا د دې د لاسه چې کوم دی هغوی ته نور زیان رسي پرون چې کله پولیسو په کورونو بغیر د ښځو اهلکارو نه لیډیز پولیس والنا چاپی وهلې د هغې نه پس خلک ډېر زیات په اشتیا کې دي خلک ډېر مشتعل شوي دي هغوی پرون مظاهره کړې او هغوی د پولیسو خلاف چې کوم دی ناربازي کړي د هغو وینا دا ده چې د سواد چې کوم پولیس دي د هغوی خلاف دې کاروایي وکړی شي او وزیر اعلی نه په دې سلسله د مداخلت اپیل کړی شهزاد عالم کاکا ستاسو یو بل سوال دی چې د کالام په دې صورتحال باندې د حکومت کارکردګي ته
عام خلک په کوم نظر ګوري؟ بالکل دا ډیر ښه سوال یو وکړو چې کله اختر تیر شو او دا انسرجنسي کومه کشیدګي چې دا ختم شو نو دا غي نه پس د حکومت د طرفه یو پریس ریلیز جاری شو چې په دې ورځو کې سواد ته تقریبا 12 لاکه سیلانیان چې کم دي هغه راغلي دي خو کدا کم حالات چې په کالام کې روان دي پرون هم یو دوه خاندانونو په منځ کې چې کم دي فایرینګ شو هغه کې یو کسمل او درې تنه زخمیان شو او یا د پولیسو چې د خلکو سره کوم رویه ده د کالام خلک هغه خلک دي چې د طالبانایزیشن په دور کې چې هغه د بحرین نه بره په هغه مقام خپل چیک پوسټ لګول او طالبانو سره 2 شپې او 2 ورځې هغه جنگیدل خو هغه طالبان چې کم دي هغه خپل علاقې ته د ننو پرې خو دي نو نن چې کم صورتحال روان دي چې 13 ورځ کله د دیر په مقام یا د ملکن په مقام باندې په کم سیلانیان لوټ کړي شو په هغه خپل وزیر اعلی چې هغه د سواد سره دی هغه پوری اکشن واغسته شو خود زده په دې خبره ایرانه ما چې د وی میاشتینه په کالام کې دا صورتحال روان دي د ټولو پارټیانو مشران لاړو الته د خلکو سره مذاکرات وکړو خو وزیر اعلی تر نن ورځې پورې دا جوګونه غنلا چې زلاړ شمه د کالام د خلکو سره کینما ځکه چې یو طرف ته عمران خان چې کم دی په پوره پاکستان کې د سیاحت د فروغ یو ویژن راغسته دی د هغه مطابق چې کم دی دوی چې کار وکړي او بل طرف ته د سواد یو خیسته سیمه چې هغه په ټوله دنیا کې مشهور ده او په تیر شوی سیزن کې چې کم دی تقریبا 25 لاکه سیلانیان چې کوم هغه سواد تراغلو په کالام کې دا قسمه حالات روان دي او په هغه باندې انتظامیه پولیس او صوبایي حکومت چې کم دی هغه مکمل ناکام دي نو په دغه وجه په خلکو کې ډیره زیاته یره تر غوړه شوی دا خدای مکه کده قوم دا جرګه ناکام شو نو الته دی غټي خونریزه او داغي خدشه ده ګرانو کتونکو په دې وخت باندې زموږ سره د کالام نه زموږ همکار اچم کالامی پلاین دی د اچم کالامی نه بعد د کالام په صورتحال باندې پوښتنه کو ځکه هغه د هغه زید حالاتو نه خبر دی جی اچم کالامی دا راته وایي چې په کالام کې سور د مخ کې کومه پیښه راغلی و دا غینه پس بیا د علاقې مشرانو جرګې کړې وي د هغې نه پس وسوم مالات خنه دی یلته کې وسوم د پرون مظاهره شي و نو دا ټول تفصيلات زمون کتونکو ته وایي چې دا څه مسله روانه ده جی سلمان بھائی دا د سیده چې پتروړ او د کالام کوم قومونه چې دی هغوی د مګوسپیټ په علاقه کې تنازع وه ډېر مخکې نه خو دغه تنازع مخکې روزي داسې وشو چې هغه دغه ته لاړو ډېر کشیدګۍ طرف ته لاړو نو پکې جګړه وشو هغوی کې 15 کسان پکې وویشتې شو 4 د اتروړ نه او 1 د کالام نه او بیا پکې ډېر پکې زخمیان وو نو بیا هغه موقع کې د ګرینډ جرګه کم چې د ډیر کوهستان کومراټ تل متي مشرانو او د بحرین مشرانو او د مدین مشرانو د ګبرال او د انډس کوهستان په دې مشرانو او سیاسي عقایدینو باندې مشتمل او جرګه وټاکل شو د دې تنازع حل لپاره نو جرګه بیا موقع دی له ورکو اختیارات کې واغستو چې موږ دوباره کینو او د تنازعات په حل کوو نو جرګې سره اعلامیه جاری کړې نو هغه دا وایي چې دواړه فریقین به د دویمه جرګې پورې به هیڅ قسم وایلیشن بنه کې او کم چې مورچزن کسانو هغه به مورچې پرېږدي او د کالام سړک چې کم دی هغه به د اتروړ والو دپاره کولاوي سبزی بتلی شي مریضان بتلی شي او دې باندې به سرکاري سړک باندې به هیڅ قسم ریسټریکشنز نه وي نو په دې دوران کې څه وایلیشن هم شو د جرګې کم اعلامیه چې هغې خلاف ورزي وشو د اتروړ د طرف نه څه فایرینګ وشو کالام والو د طرف نه د هغوی سبزي منع کړی شو د اتروړ طرف نه بیا څه اوبه منع کړی شو او دواړه طرف نه مسلسل د جرګې خلاف ورزي کېدو جم کالامی دا راته وایي چې د انتظامیه څخه کارکردګي ده په دې حواله دا راته وایي چې په بل احتجاج باندې هم دا غو په دې خبره دا مسله حل نشوه نو بیا به د کالام خلک څه کوي سبا احتجاج کال ورکړی دی هغوی د آل سواد هوټل اسټیشن صدر حاجي سعید خان ته هم پیغام لیږلی دی دغه شان عبدالرحیم صاحب ته هم پیغام لیږلی دی او ډاکټر خالد محمود صاحب او نور سیاسي مشرانو ته هم پیغام لیږلی چې د دې ډي اس پي خلاف موږ احتجاج کوو ځکه چې
یو داسې موقع کې راغلی دی چې د دوه قومونو یو غټ یو تصادم خطر دی او هغه کنټرول کول ډیر ضرورت دی. نو د بې بنیاد څیزونه چرس او دغه شیانو الزامات لګوي او زموږ کورونو ته ننوځي او الزامات دا لګولي دي مقامي مشرانو چې دې د کم اصل معامله چې د تنازع دې نه ځان چیرته کولو دپاره نورې مسلې پیدا کوي. نو هغوی د ډي آی جي صاحب ته او وزیر اعلی محمود خان صاحب ته دا اپیل کړی دی چې دا ډي ایس پي دې فوري معطل کړی شي. د دې معطل کېدو پورې به موږ احتجاج کوو او نشاط چوک نه به بیا نورو موسیقي کوو او دا پروټیسټ به سوا شي. په دې سره به یو غټ نقصان دا وي چې یو طرف ته دوه قومونه دي د کالام او د اتروړ هغې انتهایي یو سنګین مسله ده. قتلونه پکې شوي دي او نور قتل مقاتلې چې کوم دي نو انتهایي خدشه ده. په دې دوران کې بیا مټلتان قوم سره د انتظامیه یو تنازعه دا د دې علاقې دپاره انتهایي مایوس کن دی او د دې علاقې امن و امان به انتهایي خراب شي تر څو چې انتظامیه سیریس نشي او اصل معاملې طرف ته توجه ورنه کړی شي.